الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. أخرجه الدارمي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. خوشحاله یم چې د نورو علماو او مشرانو ترڅنګ د دینداره او باعزته سوداګرو او تاجرانو په مجلس کې ګډون کوو. الله رب العزت دې زمونږ او ستاسې دا ناسته او زمونږ دا ویناوې د خپل رضا لپاره وګرځوي، او د دې ترڅنګ دې الله رب العزت زمونږ د سوداګرو او زمونږ د تاجرانو د اصلاح او د ارشاد لوی سبب او لوی لامل وګرځوي. درنو تاجرانو، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رښتینی او امانتکار سوداګر او تاجر به د قیامت په ورځ انبیاو، صدیقینو او شهداو سره یو ځای وي. حشر به له دوی سره کیږي. د انبیاو علیهم الصلاة والسلام مرتبه خو تاسو ټولو ته معلومه ده چې د ځمکې په سر محبوب بندگان الله ته، نږدې بندگان الله ته، هغه څوک دي؟ هغه انبیا علیهم الصلاة والسلام دي. نو درنو تاجرانو او سوداګرو، که تاسو په خپلو معاملو کې، که تاسو په خپل کار او بار کې امانتدار او رښتینی وئ، الله رب العزت به تاسو ته د قیامت په ورځ د انبیاو په ځانګړې توګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ترڅنګ ځای درکړي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده چې التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده. همدارنګه زمنګ امانتدار او رښتینی تاجران به د قیامت او د حشر په ورځ شهیدانو سره یو ځای وي. الله تعالی به د رښتینی تاجر، الله تعالی به د صداقت دکار تاجر، الله تعالی به د امانتکار تاجر او سوداګر حشر د شهداو سره کوي.
د شهید مرتبه خو تاسو ټولو ته معلومه ده. شهیدان الله څخه ژوندي دي، مړه نه دي. د دوی روحونه د شنو مرغانو په ججورو کې دي او په جنت کې چکر وهي ګرځي را ګرځي. او کله چې د شهید لومړنۍ وینه تویږي، په دې سره الله رب العزت د دې ټول ګناهونه ورته معاف کړي. نو ګرانه تاجره، که ته په خپل سوداګري کې او په خپل تجارت کې رښتینی وي، معاملې دې د قرآن او د سنت په رڼا کې ترسره کولې، او کومې معاملې چې تا ته مشکوکې ښکارېدلې، تا داسو درنو علماو ته مراجعه کوله، مدرسې ته ورتلې، دارالافتا ته ورتللې، نو ته به د قیامت په ورځ او د حشر په ورځ شهیدانو سره یې. د الله کلام په دې شاهد دی چې شهید مړ نه دی، شهید ژوندی دی. نو که ته په خپلو معاملو کې او سوداګري کې رښتینی وي، صداقتکار وي، امانتکار وي، ستا د مرګ نه وروسته ته مړ نه یې، ته به د ټولو مسلمانانو په خولې باندې ښه یادېږي او د مسلمانانو په خولو به د ستا ښه یادونه کېږي، ذکر خیر به دې کېږي. حاجي صاحبان تللی دي، دا کم ځای کې چې اوس د احد شهیدان ښخ دي، په لومړي ځل کې دوی دلته دفن نه ول. کله چې د امیر المؤمنین سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه د خلافت دوره وه، په همدغه ساحه کې سیلاب راغی، خوړ راووت. نو له دې ویرې چې دا شهیدان اوبه انسي، امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنه دا شهیدان راوویستل، په کوم ځای کې چې اوس دفن دي دلته یې دفن کړل. په دې شهیدانو کې یو شهید حضرت عمر بن جموح رضی الله تعالی عنه دی چې پښه یې ګوډه وه، په پښه معذور و. او بل شهید په دې و کې سیدنا حضرت عبدالله بن حرام رضی الله تعالی عنه دی چې دا دواړه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو قبر کې دفن کړل. کله چې عبدالله بن حرام رضی الله تعالی عنه دفن کوه، نو د ده په مبارک سر کې ټپ او زخم و وینه نه درېدله، نو د ده لاس یې واخیسته، په هغه ټپ او په هغه زخم باندې کېښوده چې د عبدالله بن حرام رضی الله تعالی عنه د ټپ او د زخم وینه ودرېږي، دفن یې کړه. 46 کاله وروسته کله چې د دې دواړو شهیدانو قبر راسپړل کېږي چې په محفوظ ځای کې دفن کړي، د عبدالله بن حرام لاس په هغه خپل زخم باندې ایښی و. زوی وایي ابن حرام چې کله هغه لاس هم ترې لرې که، 46 کاله بعد وینې داسې ترې فواره کوله چې تا ویلې اوس یې سر زخمي شوی. نو ګرانه تاجره، که ته خپل معامله کې رښتینی وي، په خپل معامله کې صداقتکار وي، په خپله معامله کې امانتدار وي، الله رب العزت به د قیامت په ورځ همدغو شهیدانو سره یو ځای کوي. او په دې باندې پوه شئ چې له امانتداري او رښتینولي سره تجارت کول څه اسانه کار هم نه دی، ځکه چې د تجارت او د سوداګري تړاو له مال سره دی. او دې سره دوه خبرې رامنځته کېږي، خبرې مې ښه دقیق واورئ. اول مالی ګټه،
دویم نفسانی ګټه یعنی خواهشات. نو ځکه موږ وینو چې د اکثرو تاجرانو لومړنی هدف د مال لاسته راوړل دي. هغو سره دا تفکیک او دا تمیز نه وي چې زه دا مال د کومې لارې نه لاسته راوړم. د کومې لارې نه چې زه مال لاسته راوړم دا لار مشروع ده که نامشروع ده. یا کومه معامله چې زه ترسره کوم دغه معامله د قرآن او د سنت په رڼا کې جایز ده او که ناجایز ده. زه پوهېږم نن چې تاسو درانه تاجران راغلي یئ د خپلو علماو د خبرو اورېدلو ته مو وخت ځانګړی کړی. په دې مطمئن یم چې انشاءالله تاسو په خپلو معاملو کې رښتیني یاست. غواړئ چې د خپلو علماو خبرې په خپل ذهن کې او په خپل مغز کې حفظ کړئ او په خپل ورځني ژوند او معامله کې ترې ګټه پورته کړئ. خو ډېری داسې تاجران هم لرو چې زموږ د رښتینو او امانتکارو تاجرانو رنګ او نوم یې مربت کړی دی. زه یو دوه مثاله درکوم. داسې تاجران موږ هم لرو، احوال زما تر غوږونو هم را رسیږي چې په کومه ګونۍ کې 50 کیلو اوړه دي دا کیلو ته ووهي کمې کې. داسې تاجران او سوداګر موږ هم لرو چې په ګونۍ کې 50 کیلو چینی یا بوره ده دا کیلو پکې ووهي کټې کې. د ما غوندې غریب سړی چې اخلي هغه ته څه معلومیږي چې په دې کې 50 کیلو ده که 49 کیلو ده. داسې تاجران هم لرو چې داسې غوړي د مسلمان ملت ته راواردوي چې کیفیت صفر، چې هغه د ټولو د مریضیو د هلاکت او د بدبختیو لامل ګرځي. دا سوداګر او دا تاجر رښتینی نه دی. دا سوداګر او دا تاجر امانتکار نه دی. نو چې کله رښتینی نشه، صداقتکار نشه، نو دا تاجر خائن دی. او د خائن حشر خو بیا نه انبیاو سره دی، نه صدیقینو سره دی او نه شهداو سره دی. د هغه سخت بیا معلوم دی چې الله رب العزت د چا سره حشر دی. ډېر متوجه اوسئ. موږ د دوایي تاجرانو وینو. الله په دې شاهد دی، زه پیژنم. ګوره داسې دوایي هم د مظلوم ملت ته راوړي، خصوصا زموږ په ټولنه کې چې د هغه درملو او د هغو دوایو تاریخ تیر دی. خدا په خپل لاس ورته لیبل جوړ کړي، یو کال نور هم تاریخ ورکړي. هغه بېوزله پلار چې پیسې په قرض اخیستې دي، هغه بېوزله مور چې یوه روپۍ ټوله کړې او د خپل د زړه ټوټه یو ماشوم یو ډاکټر او یو هسپتال ته بیایي، او دا بې ایمانه همدغه دوایي ورکوي د هغه ماشوم د مریضي او د مرګ سبب درېږي. دا به د الله په حضور کې الله ته څه جواب وایي؟ الله رب العزت د تاسو په خپلو سوداګري کې، الله رب العزت د تاسو په خپل تجارت کې رښتینی او صداقتکاره وګرځئ. دویمه خبره، موږ ډېری تاجران او ډېری سوداګر او ډېری مالداران وینو چې په خپلو پیسو او تجارت سره عیاشي او بېحیایي ته مخه کړې ده. رسول الله دې صفت کوي، هغه وایي التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء، چې صادق امین تاجر دا به انبیاو صدیقینو شهداو سره وي. هغه مالدار او هغه تاجر چې په خپلو پیسو او په خپل سرمایه باندې عیاشي کوي،
هغه تاجر او سوداګر چې په خپله دنیوي ګټه او شتمنۍ باندې د فساد او د بېحیایي بنسټ کړي، د ده حشر بیا انبیاو سره نه دی، ملګرتیا یې صدیقینو سره نه ده، ملګرتیا یې شهداو سره نه ده، د ده صف بیا معلوم دی. الله دې تاسو ترې وساتي. غواړم دوه درې مسئلې مهمې درته بیان کړم. زه بلې جلسې ته هم دعوت یم او دا 3 ورځې الحمدلله همدغه بیانونه دي او همدغه جلسې دي. خوشحاله یم چې تاسو ته یې وایم. د سود معامله، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایی درهم ربا یأکله الرجل وهو یعلم اشد من 36 زنیة. یو روپۍ سود، یو افغانۍ، یو کلداره او یو ډالر سود که یو سړی خوري او دا په دې باندې پوهیږي چې دا سود دی، د دې ګناه برابر د 14 ځلې د زنا ګناه سره ده. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح وینا ده. زمونږ ځینې سوداګر او تاجران دي چې په دې کې پرېوتي پوهیږي نه پرې، هغوی د خپلو علماو ته رجوع کړي، هغوی د مدارسو او مفتیانو ته رجوع کړي، د دې مهلک او بدبخته مرض نه دې ځان ته نجات ورکړي. او کوم چې پوهیږي دا کار تر سره کوي، الله رب العزت دې هغوی ته زموږ سره هدایت وکړي. دویمه خبره قسمونه اخیستل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 3 طبقې خلک دي چې د قیامت په ورځ به الله ورسره خبرې نه کوي. الله تعالی به د رحمت په نظر ورته نه ګوري. الله رب العزت به د نظر په رحمت ورته نه ګوري او دوی لپاره دردناک عذاب هم دی. الله به دوی د ګناهونو هم نه پاکوي. ولا یزکیهم لفظ په حدیث کې راځي. لومړنی کس په دې کې منان دی. منان چاته ویل کېږي؟ چې د الله لپاره یو چا سره احسان وکړي، بیا په هر مجلس کې ورته یادوي. د الله لپاره یو څه ورسره کړي، بیا په هر مجلس کې ورته یادوي تر څو هغه سپک کړي او کمې راولي. دویم په دې کې څوک دی؟ مسبل دی. مسبل هغه چاته ویل کېږي چې دا پایڅې د پړکیو او د بجلکو نه ښکته وي په ځانګړې توګه په منځ کې. ځوانان په دې مرض باندې ډېر اخته دي. او دریم په دې کې هغه تاجر او سوداګر دی چې په خپل مال باندې د دروغو قسم خوري. مال یې ډیسي مال دی، خو چې کله ګیراک ورته راشي هغه ته قسم خوري چې زما مال پاک دی، جید دی، اول نمبر دی. یا یې اخیستی دی مال په 10 روپۍ باندې، خو چې کله ګیراک او مشتری ورته راشي دا ورته قسم خوري چې دا ماته په 12 او 15 روپۍ تمام شي. دا تاجر دی په دې باندې پوه شي چې دا د دروغو قسمونه یادوي، د سره الله د قیامت په ورځ خبرې نه کوي. الله ورته د رحمت په نظر باندې نه ګوري. الله یې د ګناهونو نه پاکوي او د ده لپاره دردناک عذاب هم. تر دې پورې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړي که یو څوک په خپل قسم کې رښتینی وي هم د قسم نه خوري. ځکه ستا قسم به ستا معاملې ته یو څه وخت لپاره وده ورکړي، خو بیا به آخر کې ستا مال او ستا زندگی ټوله له منځه ویسي او تباه به یې کړي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ډیر مهم حدیث درته بیانوم. د طبراني حدیث دی.
راوی د حدیث حضرت کعب بن عجرة رضی الله تعالی عنہ دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان كان يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. که یو تاجر د دې لپاره تجارت کوي چې زه د خپل د تجارت ګټه په خپلو وړو ماشومانو باندې مصرف کړم، د هغوی تعلیمي سلسله، د هغوی اخلاقی سلسله او د هغوی اسلامي تربیه په ښه وجه او په سالمې طریقې باندې لوړه بوزم. فهو فی سبیل الله، دا تاجر د الله په لار کې دی. وان کان خرج یسعى على ابوین شیخین کبیرین ففی سبیل الله. که تاجر مسافری کوي، تجارت کوي، د دې لپاره چې مور او پلار مې بوډاګان دي، ضعیفان دي، زما خدمت او زما مصرف ته اړتیا او ضرورت لري، همدغه تاجر هم د الله په لار کې دی. وان کان خرج یسعى على نفسه لیعفها ففی سبیل الله. که یو تاجر مسافرت کوي، تجارت کوي د دې لپاره چې زه ګټه وکړم، چې په هغې سره خپلې اړتیاوې پوره کړم، چاته محتاج نشم، دا تاجر هم د الله رب العزت په لاره کې دی. وروستنۍ خبره ډیره خطرناکه ده، ورته متوجه اوسئ. وان کان خرج یسعى تفاخرا وتکاثرا ففي سبیل الطاغوت. که یو تاجر تجارت کوي، سفرونه کوي، مسافریانې کوي د دې لپاره چې زه پیسې لاسته راوړم او په خلکو باندې غرور او حکومت وکړم او دا ورته ووایم چې ته غریب یې، ته بېوسه یې، ته څه نه لرې، زه مالدار یم، زه سرمایهدار یم، ما ته خلک راځي، په دسترخوان او وجره مې خلک ناست دي، چې په غریب باندې فخر وکړي، دا د شیطان په لار کې دی، د الله په لار. نو واورئ درنو تاجرینو، دا د رسول الله خبرې دي. که ستاسو تجارت د دې لپاره وي چې په خپلو بچیانو باندې خرچه وکړئ، که ستاسو تجارت د دې لپاره وي چې په خپلو والدینو باندې خرچه وکړئ، که ستاسو تجارت د دې لپاره وي چې چاته محتاج نشئ، اړتیاو مو پوره کړئ، د الله په لار کې یئ، او څوک چې د الله په لار کې وي الله ته نږدې بنده دی، او که په دې لاره کې مو ته شریکي، او که دنیا او د مال لاسته راوړل دي د دې لپاره و چې په خلکو فخر وکړم، په خلکو غرور وکړم، دا ورته ووایم چې زه سرمایهدار یم، زه مالدار یم، ته تاجر یم، ته زما د مجلس لایق نه، زه تا سره روغبړ نه کوم، زه تا سره لاس نه در کوم، ته څوک یې؟ یعنې دنیا د خپل د فخر او د کبر لامل وځي. ففي سبیل الطاغوت، دا د شیطان په لاره کې دی، د الله په لاره کې. نو درنو تاجرانو، که غواړئ چې سفرونه او هڅې مو د الله په لار کې حساب شي، نو په پوره اخلاص سره او صداقت سره الله په خپل ځان باندې شاهد ونیسئ، خپلې سوداګري او تجارت ته وده ورکړئ. ما درته وویلې چې ځینې تاجران دي چې د تاجرانو د رښتینو تاجرانو رنګ یې بدل کړي. د دې چمبر کامرس مشر تاسو یاست. هر تاجر کې چې تاسو خلاف ووینئ، دا ستاسو مسؤلیت دی چې مخه یې ونیسئ. که په یو تاجر کې تاسې سودي معامله وینئ، دا ستاسو مسؤلیت دی. که په یو تاجر کې تاسو دا وینئ چې هغه بدل مال، دیسی مال د اصلي په مال په نامه باندې خرڅوي، دا د ستاسو او د دې ترڅنګ ستاسو د ملګرو دنده او وظیفه ده چې د هغه مخه ونیسئ، د عدالت میز ته یې راکش کړئ چې ستاسو رنګه بده نه کړي. که نه، دا کومه مشري چې تاسو ته در تر غاړه شوې
چې د دواړو ملکونو د تاجرانو ترمنځ کومې ستونزې دي چې هغه حل کوئ او د دغو متخلفینو مخه ونه نیسئ، زه په څرګنده درته وایم چې الله څخه به بیا مسؤول یاست. تاسې یقین وکړئ د تجارت په سلسله کې داسې خبرې غوږونو ته راورسېږي چې موږ ورته حیران شو. یو تاجر چې په دې باندې پوهېږي چې زما مال خراب دی، خرڅوي یې چې کومه پیسه د دې لارې نه لاسته راوړي هغه دته حرامه ده. یا بله سلسله چې تاجر مال راوړی دی، 100 کسه د ګولي لپاره راوغواړي، یو کس یې په لوړ قیمت باندې واخلي او سبا ته بیا تاجر ته ورشي چې ما خو قیمت لوړ کړه، راځه دا 10,000 روپۍ ما ته بېرته راکړه. دا ټول د شریعت نه د اسلام نه خلاف کارونه دي. درنو تاجرانو خپل امتیازات وساتئ او ستاسو په صف او لین کې چې څوک متخلفین دي مخه ونیسئ. بله مهمه مسئله، خدای مکړه ستاسو مال ستاسو لپاره د قیامت په ورځ د الله رب العزت د عذاب او د الله رب العزت د لعنت سبب وګرځي. الله تعالی په خپل کلام کې د هغه تاجر صفت کړی دی، هغه ته نارینه ویلی دي چې دنیوي معامله، تجارت، سوداګري هغه د الله رب العزت د ذکر او د یاد نه غافلوي. خو چې زما دکانداري بیا مې جمع یاد نه ده، چې زما تجارتي بیا مې مونځ نه دی یاد، چې زما تجارتي بیا مې الله او د الله ذکر نه دی یاد. نه، الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي رجال نارینه دي لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، چې تجارت او بیع اخیستل او خرڅول دوی د الله د یاد نه غافلوي. ورپسې د مانځه د قائمولو نه غافلوي، و ایتاء الزکات او د زکات د ورکړې نه غافلوي. دا ځکه یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار، دوی د هغې ورځې نه ویریږي چې هلته بیا زړونه او سترګې اوړي را اوړي، نه یې مال خلاصولی شي، نه یې تجارت خلاصولی شي، نه یې دنیا خلاصولی شي. یوازینی شی چې دته نجات ورکوي هغه د صداقت او د امانت کاري ده. بله مهمه مسئله، زه تاسو ته دا په پوره یقین او اطمینان سره وایم چې تاسو د خپلو مالونو نه د الله حق ادا کوئ، یعنې زکات، او د دې ترڅنګ د خپلو مالونو نه نفلي صدقات کوئ. په پوره اطمینان درته وایم چې ستاسو صدقات او ستاسو زکات الله رب العزت ستاسو د مال د زیادت سبب ګرځوي، ستاسو په مال کې د برکت سبب ګرځوي، او د دې ترڅنګ الله تعالی ستاسو مال ستاسو په صدقو او زکات سره د آفتونو او مصیبتونو نه ساتي. مستحق ګوري چې د زکات وړ څوک دی، مسکین څوک دی، فقیر څوک دی، بېوزله څوک دی. د الله حق چې ستا په مال کې دی هغه د الله لپاره ورکه. الله رب العزت به ستا مال د مصیبتونو او آفتونو نه ساتي، او ستا په مال کې به الله رب العزت زیادت هم راولي. هر مشکل چې لرئ، هر ستونزه چې لرئ تجارتي برخه کې علماو ته مراجعه وکړئ. یو دوه ډېرې ظریفې واقعې ما ځان سره لیکلي، خو هلته زه بلې جلسې ته روان یم، وخت نه لرم. نو ستاسو نه ډېره مننه کوم، ستاسو درناوی کوم چې موږ ته مو دعوت راکړه او زموږ د خبرو اورېدلو ته ډېره جالبه واقعه ده. علما دلته ناست دي. علامه ابن جریر یو ډېر مشهوره مفسر دی چې تقریبا د نن نه یې 1000 کاله مخکې د قرآن کریم تفسیر لیکلی.
هغه وایي چې ما په مکې مکرمه کې خپلو ملګرو سره د قرآن کریم حفظ کړ. مشکلات را باندې راغله، کومه خرچه چې را سره جب کې وه ختمه شوه. ملګرو ته مې ویلي راځئ چې لاړ شو کورونو ته، څه پیسې او خرچه به راوړو چې خپل دیني زده کړو ته ادامه ورکړو. روان شو. سفر ته مو ادامه ورکوله. په لاره کې یو دوکان و او د دې دوکاندار یهودي و. هغه زموږ نه پوښتنه وکړه چې چېرې ځئ؟ موږ جریان ورته ویلي چې داسې د قرآن طالبان یو، پیسې مو ختمې دي، کورو ته ځو. دې یهودي راته وویل چې تاسو کورو ته مه ځئ، ډېر وخت مو ضایع کېږي، راځئ دا پیسې به زه درکړم، راشئ خپل درس او تعلیم ته ادامه ورکړئ. ابن جریر وایي چې دا را باندې ډېر باعث شو، خو موږ نه منله چې د اسلام د دښمن نه موږ څنګه پیسې واخلو. خو یهودي دا پیسې موږ ته راکړې، بېرته راغلو مکې مکرمې ته. د وخت په تېرېدلو سره ایام د حج، یعنې د حج شپې ورځې راغلې. ما خپلو ملګرو سره د کعبې نه طواف کوو چې ناڅاپه مې سترګې په هغه یهودي ولګېدلې چې هغه طواف کوي. ما ملګرو ته ویلې چې هغه دوکاندار یهودي نه دی؟ راته یې ویلې هماغه دی. ورغلم هغه ته مې ویلې چې تا خو په دې څیزونو عقیده نه درلوده، نن څه کوې چې دلته د دې ځای نه ته طواف کوې؟ وایي هغه څه پیسې چې ما تاسو ته درکړې، شپې چې کله ویده شوم محمد رسول الله مې په خوب کې ولید. رسول الله صلی الله علیه وسلم د شهادت کلمه ماته تلقین کړه، نو په خوب کې زه مسلمان شوم. سهار چې پاڅېدلم په کورنۍ کې 19 کسانو چې ماشومان او زنانان پکې وي، ما خپل خوب بیان کړ، ټولو راته ویلې چې موږ رسول الله په خوب لیدلی او موږ ټولو ته د ایمان زیری راکړ او الله 19 واړه نن په دې مشرف کړي چې راغلي یو کعبې نه طواف. غیر مسلم دی، د قرآن طالب سره د حدیثو طالب سره د الله لپاره مرسته کړي، الله یې ایمان نصیب کړه او د ټول لپاره یې سعادتمند او نیکبخته وګرځي. زه خبر یم چې په چمن کې څومره مدرسې دي درنو تاجرانو، دا ستاسو په کومک چلیږي، دا ستاسو په معاونت چلیږي، دا ستاسو په اخلاص چلیږي. د الله لپاره دوی سره خپلې مرستې جاري وساتئ او خپلو معاملو کې کوم شی چې درته مشکوک ښکاري درنو علماو ته مراجعه وکړئ. انشاءالله سعادت او نیکبختي به مو تل لپاره په برخه وي. بیا هم ستاسو ټولو نه مننه. الله دې زموږ مجلس او ویناوې خپل رضا دپاره وګرځوي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.